دغه آیتونو ولا شان نزول دا د نبی صلی الله علیه وسلم ته د دوو قبیلو ولا اته کسون رغللو، قبیله بنو عقل، قبیله بنو عرینه. دغه اته کسون ورته رغللو او ظاهرا دا څرګنده کړه چې گویا کې مونږ ایمان وروړی ده. نبی صلی الله علیه وسلم په لوسی بیعت وکړلو، کلمه یې ویله. څه ټیم په مدینه کې تیر کړلو اور څه کله دوی څه ټیم تیر کړو، دوی باندې بیماری رغله، خېټې خرابې شولې او خېټې وپړسېدلې، راډاډې شولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورغللو، یا رسول الله مونږ خو ایمان وروړلو، مدینه کې در سره پاتې شولو، خو مدینه ولا آب او هوا په مونږ باندې خارونه غلله، ځکه مونږ خو شودو سره بلد خلک یو اور دځې کې مونږ سبزیانې تلکریانې وخوړلې، هغه سره مونږ خېټې خرابې شولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه کسان ور سره کړلو، حکم یې ورته وکړلو چې تاسو لوړ شئ، دا کسان ورسوئ هغه ځای کې کوم دی بیت المال ولا وخون دی، هغه ځای کې پرېږدوئ چې دوی د بیت المال وخونو نه شودې هم څکي او د بیت المال وخونو ولا میتیازې هم څکي چې دوی صحتیاب شي. اوس میتیازې ویلې څکي، بعضې ډېر اقوال دي پکې، بعضو اقوالو کې دا دي چې الله رب العزت نبی علیه الصلوۃ والسلام ته څرګنده کړي وه چې دا خلک به مرتد کیږي او د دوی وره سزا هم دا ده چې دوی ته په ژوندانه باندې چې کوم د وخونو ولا میتیازې دا ور وسکوه. دوی لوړلو هغه ځای کې بیت المال ولا وخونو ولا شودې پسکلې کړي او میتیازې پسکلو کړي، نو دوی ښه برابر شولو، موټې تازه او تندرست شولو. دوی چې کله ولیدلو چې بیت المال ولا چې کوم وخونو څرونکی ده هغه بیله پاتې شولو، دوی هغه قتل کړلو دې طریقې سره چې سترګو کې ورته میخونه ور وچولو ګرم او سترګې ورته وسېځولې او بیا په میخونو باندې وویلو تر دې پورې چې هغه غرمه ته پروت و، اوبه یې غوښتلې، اوبه یې نه وې ورکولې او تړپ تړپ کر هغه ځای کې وفات شولو. دوی هغه وخون مخ د وړاندې روان کړلو او وتښتېدلو. نبی علیه الصلوۃ والسلام حکم وکړلو صحابهو ته او تیز رفتاره وسیانو باندې کېنستلو، دغه ټول کوم اته کسانو سره د وخونو دا ټول یې راونیولو او واپس یې راوستلو. نبی علیه الصلوۃ والسلام خدمت ته پیش کړلو، څرنګه مې قتل کړی. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورنه تپوس وکړلو، دوی ورته پورا واقعیا تیر کړل. نبی علیه الصلوۃ والسلام حکم وکړلو چې دوی تاسو په سولۍ باندې وخېجوئ او دوی په نیزو باندې ویو، سترګې ورته کوم د ګرمې سلایي ورته سترګو کې تیرې کوي، ګرمې سلایانې ورته سترګو کې تیرې کړلې او همدارنګې دوی تړپ تړپ کړ، دوی هم کوم د مړه شولو. نو الله رب العزت دغه آیتونه را نازل کړلو او یو محکم حکم یې ډاکوانو په باره کې نازل کړلو.